बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानिस्तान में तालिबान के असर रसूख ने कई मुल्कों को परेशान कर रखा है और तालिबान के ख़िलाफ़ हर किस्म की तदबीर इख्तियार करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद तालिबान काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। तालिबान की कामयाबियों में से एक राज अफ़गान तालिबान की ट्रेनिंग भी है, जो हर किस्म की फ़ौज से लड़ने की सलाहियत रखते हैं। तालिबान की एक वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें वो हमले से पहले मनसूबाबंदी करते नज़र आते हैं। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाए। د ځمکې په مخ باندې تاسو ته خپله د عملیاتو نقشه موږ ښیو. ښه متوجه سئ او خپلې نقشې ته هر یو خپل هدف ته تر ډېره حده پورې توجه وکړئ چې خدای پاک جل جلاله تاسو ته هدف ډېر روښانه او مؤثر کړي. د تاسو نقشه او د تاسو د عملیاتو تنفیذ پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوی ده او د تاسو د عملیاتو شروع به اول نه د احمد نه کېږي. احمده ته به اول نه په دې روډ باندې راځې، په چوک باندې داسې راتاوېږي، دا د حمزه به ګاډۍ چې ولاړ ده دې نه متره مخته کېږي. په دې ځای کې به تاسو سکوت کوئ چې کله د حمزه بابا موټر همدغه ځای ته راورسېدل، ته به دې ځای نه حرکت کوي او له دې پوستې سره به خپل واسکار ته انفجار ورکوي. چې حمزه بابا چې کله دغه ځای ته راورسېدلې، دا ځای به مکمل ختم شوی وي، که نه؟ دې ځای نه به ته کوشش کوې چې دې ځای کې ګاډۍ راولې، دغه ځای ته ځان ورسوې، دغه ځای ته دې ځای سره به ته انفجار کوې او دا تعمیر ته به مکمل تخریب رسېږي انشاءالله. حمیده دې ځای نه به حرکت کوې او دې ځای ته به ګاډۍ رسوې. چې کله دې ځای ته ګاډۍ ورسوو، ته به ګاډۍ ته انفجار وکړې. چې کله تاسو دواړه انفجارونه وشول، د هغه وروسته به بیا معصوم سراچه ډوله ګاډي کې په هغه روډ باندې راځي. دا روډ درته معلومېږي، په دې ځای کې به سراچه دروي. چې کله په دې ځای کې سراچه ودروله، بیا به دغه دوه ګروپونه سراچې نه کوزېږي. محمده ستا ګروپ چې کله په دې ځای کې کوز شو، په دې لاره کې پیاده راځي په تعرضي حالت کې. چې کله دې ځای ته راورسېدلاست، دا تعمیر به مکمل ختم شوی وي، که نه؟ صحیح شو. تاسو د جګړې جزئیات دا دي چې کله دې دغه تعمیر تر پورته شوی، تر کومه ځای چې تعمیر تخریب شوی و، په پاتې تعمیر کې به تاسو خپل چسپکي ماینونه درسره وي چې کومې دروازې خالي شوي نه وي، په هغو کې به چسپکي ماینونه چسپوئ او بیا به انفجار ورکوئ. دا چې کوم څوک ژوندي پکې پاتې او په ټوپک مرمۍ باندې ولو. او د عمر بن خطاب ګل چې بیا کله د ګاډي نه کوز شو، په دې روډ باندې په تعرضي حالت کې راځي، دغه ځای ته به ځان رسي. پوه شوې؟ ځای ده چې کله ساحه مکمله خلاص وي، تاسو به دې ټاکو ته راځئ، که نه؟ په دې ټاکو کې چې کوم کسان ژوندي پاتې وي، دا به مکمل ولوي. او چې کله دې ځای کې څوک پاتې نه وي، بیا به تاسو دغه تعمیر ته جګېږئ، که نه؟ دا د جنایي تعمیر ده، که نه؟ جنایي تعمیر کې ستاسو جګ ساس جنایي تعمیر کې به تاسو دا دوه چنده تعمیر ده، ټول هغه باندې جګ دی، که نه؟ अब ये जो हिंदुस्तानी मीडिया सुबह और शाम पाकिस्तान और तालिबान को बदनाम करने पर लगे हुए हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि तालिबान ने बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ से हासिल किया, लेकिन उनको पता नहीं है तालिबान जो 20 साल खामोश थे वो सोए हुए नहीं थे, बल्कि वो इसी दिन के लिए ख़ुद को मजबूत कर रहे थे। आप लोगों ने उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इस प्लानिंग से लगाया होगा जो आप लोगों ने देख लिया। तालिबान किसी बाढ़ या कराई की जंगजू नहीं है जो सिर्फ बंदूक चलाना जानते हैं, बल्कि ये लोग एक मरतबा हुकूमत भी कर चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अहले हक़ की मारिफत अता फरमाए।